بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من مات علی وصیت، څوک چې وفات شو په وصیت باندې، مات علی سبیل و سنت، نو دې مړ شو سبیل او سنت، دا دوانه چې دي دا لفظ مترادف دي او د دې معنی چې دا واحده ده، یعنی دوانه لفظ مترادف دي معنی د دوی یو ده. مات علی سبیل دې مړ شو په سبیل لب راه مستقیم باندې، یا مات علی سبیل دې مړ شو په دین باندې، و سنت چې هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، و مات علی توقن او دې وفات شو په شپو پرهیزګارۍ باندې، و شهادت او په شهادت باندې، یعنی حکمن د شهادت په حکم کې، و مات مغفورا له او دې په داسې حالت کې وفات شو چې الله تعالی به د مغفرت کړی وي. رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، او عمرو بن شعيب دې روایت کوي د پلار نه او هغه روایت کوي د خپل نیکه نه، ان العاص بن وائل چې بېشکه عاص بن وائل او سواد وصیت کړی ای یعتق عنه چې آزاد دې کړلی شي د طرفه 100 رقبة 100 غلامان. د وصیت کړی دی چې کله وفات کېدو نو وصیت یې وکړو خپلو زامنو ته چې زه چې کله وفات شم نو زما د طرفه به تاسو 100 غلامان آزاد کړئ او د هغې ثواب چې دا بیا ما ته راوبښئ. نو د دې نه دا معلومه شوله چې مړي ته ایصال ثواب چې دی دا رسي. په دې وجه باندې چې کوم یو انسانو ایصال ثواب کوي د مړي پسې، نو هغه ثواب چې د هغه مړي ته رسي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. او معتزله چې هغه د دې نه انکار کوي، معتزله وایي چې مړي ته د ثواب، مړي ته د ایصال ثواب او چې کوم چا په مړي پسې وکړو نو هغه هغې ته نه رسي. نو دا د اهل سنت والجماعتو د دې دغه نه استدلال کوي چې ده وویل چې کله زه مړ شم نو ما پسې تاسو 100 غلامان چې دي د آزاد کړئ او د هغې ثواب ما پسې راورسوئ. ان عاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبة، د وصیت کړی چې آزاد دي شي زما طرفه 100 غلامان. فاعتق ابنه هشام، نو دو چې کوم زوی دو زامنو هشام ابن عاص دو د خپل پلار د طرفه د خپل طرف نه خپل پلار په ایصال ثواب کې دو 50 غلامان آزاد کړلو. نو فاعتق ابن هشام 50 رقبة فاراد ابنه، نو هر چې د دویم زیو عمرو بن هشام نو دوم اراده وکړل چې زه د خپلې حصې چې کم 50 غلامان دي هغه آزاد کم، خو چونکې د مسلمانو نو دوی چې صبر وکړه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ماته څه رایه راکوي. دا وایي چې وإن هشاما آتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې زما پلارو دا وصیت کړی چې زما د طرف نه به 100 غلامان چې دي دا آزاد کړي او د هغې ایصال ثواب دا به ما ته راوبښئ. نو زما چې کوم ورور هشام بن عاص نو هغه د خپلې حصې غلامان آزاد کړل 50، نو آیا زما چې کوم حصه کې 50 غلامان راځي زه د آزادولی شم که نه؟ مطلب دا دی که زه د آزاد کمه نو دغه ثواب چې زه خپل پلار ته وربښلی شم که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. نو نبي علیه صلات والسلام ورته وفرمیل انه لو کان مسلما، چې بېشکه که چېرې ستا د پلارو داسې حال کې وفات شوی وي چې دی مسلمان وي، فاعتقتم عنه بیا د هغوی د طرف نه تاسو غلامان آزاد کړی وي، او تصدقتم عنه یا د هغوی د طرفه تاسو خیرات کړی وي یا صدقات هم کړی وي، او حججتم عنه یا د هغوی د طرفه تاسو حج کړی وي، نو بلغه ذلک، نو دا ټولو دا څومره څیزونه چې تاسو کړی وي که حج هم د هغې د طرفه کړی وي که صدقات هم کړی وي او دغه شان غلامان هم آزاد کړی وي، نو د دې ثواب به هله رسېدلی وي چې ستا پلار څه مسلمان و، خو چونکې ستا پلار مسلمان نه و او هغې له په حالت د کفر کې مرګ راغلی و، نو لهذا د ټولو څیزونو ایصال ثواب چې دا به ستا پلار ته نه رسي. نو د ایصال ثواب د رسېدلو دپاره مسلمان کېدل چې دي دا شرط دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده هم ده. نو په دې وجه باندې هر انسان چې مسلمان وي او دته به د ایصال ثواب د ده پسې چا خیرات وکړو صدقات یې ورپسې وکړو یا دغه شان د ده نیک اولاد د هغه د ده دپاره دعاګانې غواړي، د دې هر څه ثواب چې دا به د انسان ته رسي، خو په شرط د دې چې دی مسلمان وي او کافرو دته ایصال ثواب نه رسي. نو په دې وجه باندې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل دته چې که چېرې ستا پلارو
دته په حالت د اسلام کې مرګ راغلی وي او بیا ستا غلام آزاد کړی وي د خپل پلار د طرفه، نو هغې ته به ایصال ثواب رسېدلی وي، خو چونکې ستا پلار په حالت د اسلام کې نه دی وفات شوی، نو لحاظ هغې ته ایصال ثواب دا نه رسي. دا عاص ابن وائل چې دو د نبی علیه صلات وسلام زمانه موندلې وه، خو د بدقسمتۍ نه د اسلام نه و راوړی او د دنیا نه چې یو دی کافر تلی و. د ده دوه زامنو، یو هشام ابن عاص و. هشام ابن عاص چې و دی قدیم الاسلام و، دو د فتح مکې نه مخکې اسلام راوړی و او بیا حبشي ته د هجرت هم کړی و. چې کله د حبشي ته هجرت وکړو نو د ده پلار چې و هغه بیا دی لره قید کړلو او بیا د غزوه خندق په موقع باندې د مدینې منورې ته تشریف راوړو. بیا په جنگ یرموک کې دو شهادت نوش کو، جنگ یرموک کې دی شهید شو. او د ده چې دا دویم ورور عمرو بن عاص، دا د فتح مکې نه مخکې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې هغې سره مکې ته راغی او د نبي علیه صلات وسلام په لاس باندې ایمان راوړو، مسلمان شو. دی فاتح مصر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مصر گورنر جوړ کو او د نبی علیه صلات وسلام نفس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې دی هم گورنر و او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې دی هم گورنر و د مصر او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې دی هم گورنر و. یعنی دغه درې څلورو دورونه چې په دې کې د مصر گورنر و. بیا د په 43 هجري کې د 99 سال په عمر کې د وفات شوی و. دا مختصر غونته کې حالات د دې رویانو دی. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قطع میراث وارثه، چا چې کټ کو د یو وارث میراثو، چا چې یو وارث د میراث نه محروم کو، قطع الله میراثه من الجنه یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې الله تعالی دا انسان د میراث نه محروم کی. د وارثو د میراث نه محروم کول د دې څه مطلب دی؟ نو د دې مطلب دا دی چې بالفرض یو پلار دی هغه د زوی نه انکار وکړي چې دا زوی زما نه دی، یا یو کس دی د ورور نه انکار وکړي چې دا ورور زما نه دی، یا یو داسې غیر شرعي یو کس وي د هغې حق په میراث کې نه جوړېږي او دی هغه کس په میراث کې ردن نه کي، دا د میراث نه محرومي، دا بل کس لره د میراث نه محرومه یو. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې چا یو کس د میراث نه محرومه کو، د قیامت په ورځ باندې الله تعالی دغه انسان د جنت د نعمتونو نه محرومه کی. وسو صاحب مشکات په ابتدا کې انما الاعمال بالنیات نه شروع کړی وه او دې ځای کې من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامة. دوانو حدیثونو کې ربط څه دی؟ صاحب مشکات شروع وکړه انما الاعمال بالنیات کې، په دې کې دې خبرې طرف ته اشاره وه چې ګورې خپل نیت دا درست کا، که نیت درست نه کوو نو ګورې به تا ته بیا په اعمالو باندې پوره ثواب چې دا نه میلاویږي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات، ټولو اعمالو دارومدار چې دا په نیت باندې دی، تا چې د څه شي نیت وکړو تا ته به هغه څیز میلاویږي. نو هلته صاحب مشکات رحم الله ابتدا کړی و په انما الاعمال بالنیات باندې چې خپل نیتو درست کا. نو هلته هغې کې د نیت اصلاح طرف ته اشاره وه او په دې حدیث کې اشاره ده د نیت فساد طرف ته چې ګوره که چېرې تا په نیت کې فساد راوستو او یو وارث دې د میراث نه محرومه کو یا یو غیر وارث ته رادن نه کو په میراث کې، نو څنګه چې تا د هغې د میراث نه محرومه کو، الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې تا د جنت دو نعمتونو نه محرومه کی. الله رب العزت دې زمونږ دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کی او زمونږ نه چې کومې غلطیانې شوي دي که هغه په عبارت کې دي که په ترجمه کې، الله تعالی دې موږ ته د هغې معافي وکړي او الله تعالی دې موږ له قرآن او حدیث باندې سمج او پوهه راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مبارک شئ.